اوس ماته ټلیفون راغی 3 کسه مړه دي ښه 3 کسه او ماته ټلیفون راغی وایي 4 بجې جنازه ده روزانه زنه ورله تړه صاحبه او جنازه ده اوله قبر دی او مقبره ده او مړ شو او وفات شو او بیمار دی اسپتال کې دی تکلیف کې دی دینا ولې نصیحت نه اخلي چې زه عارضي مزه مختصرم وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور زه اصل نه مزه نقلم اصل د آخرت زندگی دا وګوره نه ختمېدونکې زندگی ده ستړی به شي ژوند به نه ختمېږي ځکه مرګ به نه وي سخته به وي ګوره یقول الانسان یومئذ این المفر انسانان به چغې کې چېرته پټ شو لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا یو برا جمع کېږئ د تیښتې ځای به نه وي وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد جهنم په دروازه به ډېر خلک ولاړي سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار د اهل جهنم تذکری چې کله کیږي کنه د الله په ذات مې د قسمی د الله په ذات مې د قسمی که تا قرآن ویلو او پاغه قرآن د ځان پوهه کو کنه او تا زمانه په مړه خېټه ډوډۍ وخوړله مال ډوم بدل کړ ډېر شدت دی پکې د ویلې شوی قطران ما تفسیر کتلو چې دا قطران څه ته وایي لفظی معنی میں وکتل پوی نشم بے چی میں کلا تفسیر وکتو دا قطران وضاحتی لکلے وکنا نو قطران اغا ویلی شوی وسپنی تاوی چی دا وسپنی بے ویلی شوی پگلا ہوا سیسا دا دی وسپنی لباس بدی جہنمی تا چودش او اغا اور چی 3,000 کالا بل شوی دنیاوی اور نو او صرف دیزی پورن قرآن وی و تغشا وجوههم النار پا دی مخونو بیدا ویلی شوی وسپنا واڑا ولشی دلتا لباس تا کپڑو دے کنا علتا با لباس دی ویلی شوی وسپنی وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا دا اغا حقیقت دے چی قرآن ویلے دے منگتا پتہ نشتا سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ولا تحسبن الله غافلا کته د بوټ په بازار کې ناسه او ظلم کې الله وي نه ستا رب تعالی غافلا نه کته د شپې په تنهایی کې ظلم کې ستا رب تعالی غافلا نه کته منځ اهتمام نه کې نو ستا رب تعالی غافلا نه کته سره د چا حق دی او تی نور کې په زور دي تنیول دی نو ستا رب غافلا نه ان بطش ربک لشدید ان اخذه علیم شدید سخت خبری دی هیڅ پتہ نه لګي واپس شي خپل الله ته واپس شي اے د رب د صلح نه بغیر دا خبره ګرانه ده رب سره به صلح کیږي نو کار به اسانيږي چې رب رضا شي ځن کدن به اساني چې رب رضا شي قبر به اساني اے چې رب رضا شي روز محشر میزان پولیس رات به اساني الله دې نه کی چې الله خپشي چرته بس دور په دې خیال چې تقریر او بیان دی د جمعې ورځ د بز جمعات لاړم او تقریر مې واورید سوچو که الله خپې دا خوشاله کا که الله خپې دې خوشاله کا وګوره د خپل صحابه او زندگی صله رحمی ختم شوه دا رحم ختم شوه سبب په ګنټو یو سړی ته مینت کوا الکه کور لدل راغله دي سوال درته کې خیر دې معافي کا زړی سخت شوه دې سبا نیلسن منډیلا د ساوث افریقې پریزیډنټ صدر دی ښا او دې دغه ساوث افریقې په جیل کې وو
څوک د خاورو ایرو پورته کی تخت ورکی او کله کله د تاجدار خاورې په سر شي د جیل نه راوچت کو د هغه ملک باچای کو صدر شو پریزیډنټ دې سړی یو ورځ سحر کې داسې په واک باندې روانو خپل سیکورټي ګارد ور سره یو هوټل ته ناشته د پاره تاو شو چې لګه ناشته وو په دغه هوټل کې مخ کې نه په ټیبل باندې یو سړی ناستو د ناشته اډر ورکړې ده خو ناشته ورلانه دراوړې او ناشته کله چې دی ورننه وته نو دغه سړی د ولیدو نو دا سکیورټي انچارج ورپسې ورولېږه چې دته ووایه چې دی خو راشه او موږ سره ناشته وکړه سړی چې کله راوستو ځان سره په ټیبل باندې کېنو نو د هغه لاسونه رپېدل لاسونه رپېږي ټول لچېږي ناشته کوي خو لاسونه رپېږي او یریږي زر زر چې اوس کله یاس کلی نس کلی خو بس اوچت شو منډې کړې د سیکورټي انچارج د نیلسن منډیلا ته وویل وایي دا سړی بیمار و ګوزن یو بیماری ده د لاسونه رپېږي وایي ده باندې هغه بیماري وه هغه ورته وی بیمار نه و بیمار نه و دی ما نه یریدو چې دی ما قتل نه کي دی یریدو چې دی ما ټوکړې ټوکړې نه کي حیران و وی دا ولې هغه ورته وی زه چې کله په جیل کې وم کنه نو دی سیکورټي ګارډو او د په ما باندې ډیوټي وه وی دوی به زه دومره ووالم چې زه به بېهوشه شم میں نډال ہو کے گر جاتا تھا زه به پرېوتم بېهوشه به وم تکلیف کې به وم دومره به ووالم دومره سزا به یې راکړه وی په دغه تکلیف په دوران کې به ما ده ته ویل چې ماله لږې اوبه راکړه وی دی به راغی او ماله به یې په سر باندې میتیازې کولې هغه ورته وی صاحبه چې دومره ظلمونه در سره کړي ته اوس بادشاه او سړی دې په ګوتو راغی سرمن به کې وباسلې وه ټوکړې ټوکړې کړی به نو ولې دې داسې پرېښودو هغه ورته ډېره تاریخي جمله وویله زما ټوله خبره د دې یوې خبرې دپاره ده چې دا خبره زموږ سمجھ ته راشي غیر دینه دی مسلمان نه دی خبره یې واوره کوم قومونو چې ترقی کړې ده اسې نه ده کړې الله دې وکړي چې موږ به دې خبره پوه شو مشر دی پریزیډنټ دی صدر دی ښه هغه ورته وویل خپل سیکورټي انچارج ده وایي په کوم قوم کې چې صله رحمي نه وي په کوم مشر کې چې د معاف کولو صفت نه وي هغه قومونه ترقي نشي کولی